شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د یو خاص وظیفې د پاره ځنګل ته او د غره لمنې له لاړه چې زه به په ځنګل کې تنهایۍ کې دا خاص وظیفه ده د دې چله به وباسمه نو د خاص وظیفې د پاره ځنګل ته تللی دی په ځنګل کې څه ورځې شپې تېرې کړي وظیفې یې کولې د ګرمۍ موسم دی او ډېره سخته ګرمي او غرمه ده نور دی او دغه ټیم کې د ته تنده ولګېده او د چې ځان سره کم ساز و سامان وړی دی نو هغه ورسره کم شو او اوبه ورسره ختمې شوې نو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو خوا بل خوا ګوري چې ما ته کاش چې لږې شان اوبه مې لو شي چې زما پې دا خوله لونده شي دا حلق مې پې لون شي د تندې نه تکلیف محسوس کو نو جیلانی رحمت الله علیه ډیر تکلیف محسوس کو اخر کې پزړه کې یره راغله وای دا خو بیابان دی که لږ وخت را باندې د تندې سره یو شان نور تېرېږي نو ممکنه ده چې د تندې د لاسه مړ شم نو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو خوا بل خوا منډې وخي را وخي چې چېرته اوبه به په ډنډه کې ولاړ هغه به اوس کم خو تکلیف دی چې څه ناڅه د خولې د لوندېدو دومره اوبه ګوټ نیم میلو شي راته ناګهانه یا خو سمه د نور رڼا او ګرمي وه یا ناګهانه د اسمان چار چاپیره لمنې تکې تورې شوې او درنې اوریځې راخورې شوې او دومره اوریځ شوه چې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي وي ما وی چې ګنې شپه شوه دونه توره تیاره شوه وای چې ډېره زیاته تیاره شوه وای په دې اوریځو کې برېښنا و پړق پړق هم شروع شو وای دغه پړق پړق او برېښنا ته چې ګورم کله یو خوا پکې برېښنا شي کله بل خوا برېښنا شي وای زما په زړه کې رالل چې ځکه خیر اوس به یو طرف ته چې باران وورېږي یو طرف ته به اوبه جمع شي د هغې نه به لږې په لپه باندې راوالم او بس کم زما د تندې ضرورت به پوره شي ناګانه د تندرونو اوازونه شو او چې ډېره برېښنا شوه په هغه برېښنا کې یو شکل راښکاره شو په اوریځو کې یو شکل نمودار شو وای ما هغه شکل ته کتل وی هغه شکل د طرف نه ماته آواز شو چې ای عبدالقادره زما د طرف نه پتا عبادت لازم و زه ستا رب یم او ستا چې څومره عبادات تی ما قبول کړي دي او باقی ستا د عباداتو زندگی ختم شوله باقی عبادت ته مه کوه آزاد ګرځه نن نه پس حلالم پتا حلال او حرامم پتا باندې آزاد شو حلال شو نن نه پس هر پابندي مې تا نه اوچته کړه او ته مې بخلې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې دا آواز واورېدو په غصه او په جلال کې راغی او راتاو شو دغه شکل ته غصه کې ګوري او آواز دغه شکل لورکوي اوریځ کې دغه شکل ښکاره دی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په غصه او په غضب دغه شکل آواز او جواب ورکوي چې او مې پیژندې شیطانه رذیل او ذلیله ته د الله دشمن او په ما باندې حمله کې چې ته ما د عباداتو نه معاف کړې بری مې کړې نور عبادتونه مه کوه نو ته مو پیژندې چې ته الله نه ته شیطان او ابلیس لعین عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته دغه شکل نه آواز کېږي چې زه دې پسو پیژندم وی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وته فرمایي وی قرآن کې یو آیت ته د هغې د خاطره مې وپېژندې چې ته الله نه ته د الله پیښې کې او ته شیطان یې کوم آیت ته چې تازه د هغې په وجه وپېژندم وی جیلانی رحمت الله علیه ورته فرمایي چې حضور علیه السلام ته یو آیت مبارک نازل شو او هغه آیت مبارک کې الله رب العالمین حضور علیه السلام ته خاص طور فرمایلی دی واعبد ربک حتی یأتیک الیقین محبوب علیه السلام ته د خپل رب او د خپل الله بندگی کوه حتی یأتیک الیقین تر دې پورې چې تاله مرګ راشي
نو محبوب علیہ السلام تا ته الله حکم کړی دی چې تر مرګ پورې د الله بندگی کوه. نو حضور علیہ السلام د الله په نظر کې ډیر نیازبین دی، ډیر عالی شان او اوچت بلند و بالا مقام او عظمت لري. د الله د دې نظر کې د حضور مقام اوچتم دی، دا غي باوجود الله وته نه وی چې بس تا د عبادت او زندگی ختم نور آزاد ګرځا، بلکې الله وته وی چې زما خوخه مې خو بیا هم تر د مرګ پورې عبادت کوه. نو عبدالقادر جیلانی ځان ته اشاره وکړه، وای زه چې عبدالقادر جیلانی یما نو د حضور علیہ السلام اوچت مقام دی، کته الله وی نو مال د حضور علیہ السلام نه اوچت مقام دی څنګه راک ک الله نو الله خو د حضور علیہ السلام سره ډیره مینه ده، دا غي نه رسته بیا نور انسانانو سره ده. نو یو خو الله حضور علیہ السلام ته وی تر مرګ بندگی کوه، او بل خواته ما ته وی چې زفستا د زندگی ختمه د عبادتو نور عبادتونه مکو، پتا حلالم حلال او حرامم حلال. د دینه می او پیجندې چې ته الله نه تلعين او شیطان وای دغه شیطان چې په دې اوریزو کې راخکاره شوی وای دې په بل طریقه باندې حمله پکې وته وی عبدالقادر د خپل علم په برکت رانه بچوي غنی دې کې او یا بزرگان نور مال لغړول دي او تر دې چې د ایمان نه مخلاص کړي دي په دې میدان کې خطرانه د خپل علم په برکت باندې بچوي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په غوسه کې دی، هغه ورته راتاو شو شیطان لعین یو ځل د الله په بر الله په فضل درنه بچوم، اوس را کې تکبر او غرور راولې، ما کې لوی راولې او ما کې انانیت راولې چې تر ته وی چې د خپل علم په برکت درنه بچوم، زه تانه د خپل علم په برکت بچوي نیما، زه تانه د الله رب العالمین په فضل او په کرم باندې بچوي.